ډېر محترم مسلمانانو، نن یو داسې مونځ درته ښیم چې دې مونځ په برکت سره به ستاسو تمام حاجتونه پوره کیږي. تمام مشکلات په الله جل شانه ستاسو پوره کوي. داسې یو زبردست او طاقتور مونځ دی، ازما وکړی شوی مونځ دی محترمو، او الحمدلله زمونږ په الله تعالی ډېر حاجتونه پوره کړي. خو چې په طریقه باندې وکړی شي او په ایمان او په یقین سره او په اخلاص سره یو وارې دا مونځ چا وکړو په دې طریقه باندې، نو انشاءالله چې دا انسان به نامراده نه پاتې کیږي. د حاجات او مشکلات په الله جل شانه اسانوي، او کار مشکل وي، کو دنیوي او کو اخروي وي، کو غټ او کو وړوکی وي، او دغه رنګې محترم او کو د قرض وي او کو د واده وي او کو د ویزو وي او کو د هر مشکل چې ستاسو کم لرئ، د هغه ټول مشکلاتو دپاره دا مونځ د انتهایي آسان دی او بهترین دی او قبول کړی شوی دی. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو خامخا یعنی دا حاجات مونځ دا ځان له یو ځل په زندګۍ کې وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو او خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله جل شانه دغه مسافرو له اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه جایز خواهشات، جایز حاجات د خپل دربار نه پوره کړي. او کم مسلمانان چې په کوم ملک دي، الله تعالی دې ورته اسانتیا پیدا کړي، الله تعالی دې مشکلات ختم کړي. کومې تور سرې زنانه دي نکاحګانې نه دي شوي، الله جل شانه دې ورته بهترین د جوړې خاوند میلو کړي. کوم نوجوانان دي د هغوی نه دي شوي، الله جل شانه دې ورته خوبصورته باصیرته نیکانې بیبیانې ورکړي. محترم مسلمانانو، تاسو به نفل ډېر کړي وي، او دا چې کوم نفل دي نو دا ډېره په بهترینه طریقې سره دي، او زړه به ستاسو سپک شي. په زړه باندې چې ستاسو کوم بوج دی د حاجاتو، د مشکلاتو، د ګناهونو د وجې نه، یا کم حاجات ته په تاسو باندې بوج ساز شوی دی، په تاسو ته یو تکلیف ته ساز شوی دی، یو ټینشن ته جوړ شوی دی، هغه هر څه به الله جل شانه داسې سپک کړي لکه محترم مسلمانانو په اور چې اوبه انسان واړوي، یا داسې به دا وجود دې سپک شي لکه انسان چې ډېر زیات خیرن شوی وي، د خیرو د ګندګۍ ډک وي او دی ولامبي فاکو، نو دا وجود سپک شي، سپک صفا شي. دغه رنګې به ستاسو زړه هم صفا شي، او په زړه کې چې کوم حاجتونه دي حاجتونه به الله تعالی پوره کړي انشاءالله. د طریقه یې ډېره زیاته اسانه ده. خو دا مونځ به تاسو کم وخت کې کوئ محترمو، نو د مازدیګر د مونځ نه پس دا نفل نه کیږي. د مازدیګر د مونځ نه پس دا نفل نه کیږي. دغه رنګې چې کله د سحر مونځ شي نو سحر مونځ نه پس هم نه کیږي. صحیح شو. او کله چې تقریبا 12 بجې شي یا سکم 12 بجې شي دې وخت کې هم نه کیږي. نو دا کم چې باقي وختونه شو یعنی د تهجد په ټایم کې، یا د ماسپښین نه مخکې یا وروسته، یا دغه رنګې د مازدیګر د مونځ نه مخکې وروسته نه کیږي، یا د ماښام د مونځ نه وروسته مخکې نه کیږي. دغه رنګې محترمو د ماسخوتن د مونځ نه مخکې هم کیږي، وروسته هم کیږي. او که تهجد په ټایم کې مو نو بیا به نور العلی نور شي، ډېر ښکلي انداز سره به الله ستاسو حاجت پوره کړي. محترمو طریقه یې د سره زده کړئ. نو بیا به تاسو کامل اودس چارهدام وکړئ. صحیح شوه. ځکه چې کله بدن پاک وي او بیا بدن په اودس چارهدام سره پاک کړی شي، مسواک وغیره ټوفیس استعمال کړی شي، نو دا مونځ بیا ډېر روښانه جوړېږي. نو هر کله چې به اودس چارهدام وکړو بیا به راشئ په مصله باندې به ودرېږئ، داسې نیت به وتړئ 2 رکعته مونځ کوم صلات حاجت، یا به داسې وایي چې 2 رکعته صلات حاجت کوم په دې حاضر وخت. نو چې اوس کم وخت دی، ماسپښین کې، ماسخوتن کې، ماښام نه پسې کې، تهجد ټایم کې، نو هغه وخت به پکې یاد کړئ، ماسپښین یا ماسخوتن هر ټایم چې وي هغه ټایم باندې کوم په دې حاضر وخت سورة تعالی را محمد کعبې شریفې فلور کړم، الله اکبر. الله اکبر چې دی وکړو، دنیا سوچونه به ختم کړي، د دنیا ټول غمونه به ختم کړي، زړه به د صفا کې، او دا به د 100% اراده وي، توجه وي چې الله جل شانه راته مخامخ ولاړ دی. او چې کله محترم مسلمانانو رکوع ته شئ نو رکوع کې به دا وایي چې دغه غټې ګوتې چې دي نو دې نه به زما روح په وتلو شروع کېږي. کله چې سجدې ته لاړ شئ نو سجده کې به خپل تندی پوزه رب العالمین ته مه ږئ.
په دې کې به سورتونه کم وای نو محترم او لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون دویم کې قل هو الله احد یو واری وای ښه کم از کم دا مونږ به ډېر کم از کم په 10 منټه کې تاسو کوئ سبحان ربي الاعلى چې څونه ډېر ویلی شو نو به ډېر بهتره وي ها کومر څونه پیری وي سبحان ربي العظیم کومر څومره پیری وي نو ډېره زیاته به بهتره وي چې څونه ډېر وخت پرې واغس هغه به رب زر ستاسو زړه سپک شي د ګناهونو نه د حاجاتو نه د مشکلاتو نه دغه رنګې په دویم رکعت کې وقل هو الله احد صورت وایي او اوږد مونځ وکړئ دغه نه پس په دغه خپل ځای باندې کښېنئ 21 کرته به درود ابراهیمي ووایي 21 بیا به 21 کرته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 21 کرته 21 کرته نه پس بیا 21 کرته درود ابراهیمي وي بیا به الله جل شانه تعالی سونه پورته کی د الله جل شانه حمد او ثنا بیان کی الله ته خالق الله اسمانونه دې پیدا کړی الله زمکه دې پیدا کړی الله انسانان دې پیدا کړی الله پیریان دې پیدا کړی الله زه دې پیدا کړم الله زما حاجات دې پیدا کړی الله زما خواهشات ته پیدا کړی الله زما حاجتونه الله زما د وجود کم چې هغه د پوره کېدو حاجتونه دی الله نو هغه ته پوره کړی مثال په تور د نکاح حاجت د واده د محبت د کاروبار د قرض د هر څه د داتا ته پیدا کړی هغه نه پس په دعا د لپاره بیا درود شریف وي بیا به دعا غواړي کومه دعا چې غواړي په جړا سره به غواړي سترګو نه به اوښ کې توی کې رب العالمین ته ان شاء الله العزیز محترمو چې الله جل شانه بس تاسو حاجت پوره کړي او ضرور به پوره کوي ها خلک کوئی موږ له ارجن وظیفه راغی کنه محترمو د مونږ نه بل ارجن وظیفه نشته ها دا داسې وظیفه چې د الله تعالی په دربار کې قبول کړی شوی ده صحابه کرامو د جمونس حواله شو یعنی په فرض شو نو یو بل زیر او غاړه ولکول چې موږ ته د الله تعالی د خزانونو د غختلو ذریعہ میلاو شو ها لہذا دا هم زموږ د فرض ذریعہ د غختلو او اسانه ذریعہ ده نو ان شاء الله دا کوي او حاجات د فرض دعاګانې الله جل شانه نه غواړي الله جل شانه خوشاله لره آباد لره کامیاب او کامران لره